نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك هم وقود النار صدق الله العظيم. سورة آل عمران دریم پارا لسم نمبر آیت دی دی رکو دا مخی رکو سرا ربط او مناسبت داری چه بمخی رکو کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نجران دا عیسیان سرا مناظری ذکرو پدی رکو کی ہم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نجران دا عیسیان سرا دا مناظری ذکر دی کلچی دا نجران عیسیان دا عبد المسیح امیر پا نگرانے کی را روانو دا نجران نا دا دی مناظر ابو حارثہ بن علقمہ دی پا اخبان دی سورو دی ابو حارثہ بن علقمہ سرا دا درور قرز ابن علقمہ ہم پا دی قافلہ کی شامل ہو روان دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراد عیسیٰ علیہ السلام دا خدای پبارک مناظرے دا پارا پلارا رازی ابو حارثہ بن علقمہ مناظر سے چپکم اخ باند سو دی دا اخ تندکو تدرور قرز ابن علقمہ پدیجے کی بددعا اکڑا خیری اکڑی چی حالات تشی اغکس چی چال من روانی نعوذ باللہ چال چمن مناظری لزو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد اغا دی حالات شی قرز من گفتن تکو ابو حارثہ بن علقمہ دیرور توی بددعا مکوا دا سے مواجہ دے حلاک شو آو توی ولی موایا وی دا منچی چالزون دا پا حق باند دی دا آخر زمانے پیغمبر دا مناظری لولزون مناظرہ ورسرکو خدا کوری باطل ندی دا حق دی دا پیغمبر دا آخر زمانے دی قرز ابن علقمہ دی اقبل نور مناظر دوئے چی بیا پا حق باندی دی و پیغمبر دن ایمان پی ولی نروڑی چی مناظری لولس خدر تا پتر چلا سڑی پیغمبر دی او تبیام زیدی عیسیٰ علیہ السلام پا بارک دا خدای مناظری وسرکی ابو حارثہ بن علقمہ دا مناظر دی روڑ دوئے چی ایمان پی ذکر نروڑو چدا دا خپل مشران منتا بلا پیسی را کړی دی منتا سرداری را کړی دا پیسی را کړی دی دنیا مال را کړی دی نو کچر منتا دا آخر زمانے پیغمبر امن مشری من ختم شی و پیسی من ختم شی دی وجه مناظرہ کو چه مشری پاتی شی او پیسی پاتی شی قرز ابن علقمہ دی روتی خط دا پیسو دا وجه مناظرے کی دا پیسو دا وجه تو غلط عقیدہ باندې ٹھنگی او دا پیغمبر سر دا عیسیٰ علیہ السلام پبارک مناظرہ کی دستا مرگیتیا دا سر خدر تا پدر چه سڑی پیغمبر دی سر مناظرے کی قرز ابن علقمہ دا دی قافلی در اولاد مخکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لچے رو رسیدو دا نبی علیہ السلام فلاس را ایمان
ورور را روان دی مناظری له ورور وسر په قافله کې مناظر دی خدای الله رب العالمین د طرف نه د هدایت اراده وشو نو مناظری میدان په ځای پرې خو دراغ نبی عليه السلام باندې ایمان اور مسلمان شو ټول عمر په اسلام کې تیر کړ تر دې چې کله حج فرض شو نو د حج په دوران کوم صحابه کرام نبی عليه السلام سره نو الله جل شانه په دې آیاتونو کې د دې ابو حارثه بن علقمه د مال د وجه حق نه قبل اول ترتیب ذکر کړي کمال در سره ډیرم شي اولاد دې ډیرم شي او الله پاک د عذاب مقابله در سره څوک نشي دغه مال دغه اولاد دستا پکار نه راځي چې ایمان نه اوس ابو حارثه بن علقمه خپوی دي چې دا پیغمبر دی بیا سره مناظره کوي د مال د وجر د مال خدي د الله د عذاب نشي بچ کړي دا به د جهنم خشاک د دې په مقابل کې د مسلمان مال اولاد مسلمان ته پیدا ورکړي یو د کافر مال او اولاد دي او بل د مسلمان مال او اولاد دي د کافر مال ته پیدا نه ورکړي او د کافر اولاد ته پیدا نه ورکړي چې کافر او د مسلمان کمال حلال چې د الله په دین استعماليږي ته پیدا ورکړي او د مسلمان اولاد مؤمنان نیکان طالبان دیندار د ته په دنیا کې پیدا ورکړي آخرت کې پیدا ورکړي نبی علیہ السلام فرمایي انسان چې کله وفات شي دا عمل نامه بند شي مگر پسو سيزونه کې جاری وي یو صدقه جاریه جماعت جوړ کړي دي مدرسې جوړ کړي دا طالبان له کتابونه غوښتي مدرسې له کتابونه غوښتي جماعت له قرآن مجیدونه غوښتي کوم د نیکه پځې کې مال صدقه جاریه د پس سلسله روانه او بل نیک اولاد چې پریخي وي چې سړی وفات شي د پسې د عمل سلسله جاری وي نګور د مسلمان مال او اولاد کې پیدا او د کافر په مال او اولاد کې د پیدا نشته که مثال له کافر بچي مسلمان پلان ته پیدا نه وکړي د کافر د بچي سره چې مسلمان دی ور سره ډیر مال پلان ته پاغي کې څه پیدا نشي ورکول چې هغه کافر او بیا الله پاک د دې حالت ذکر کړ چې د دې کافرانو حالت دا په پشان د فرعونانو د غي پشان نور د عادیانو سمودیانو هغه مال ورکو او شریک ورکړه د اسلام او د دین انکار او د پیغمبرانو تکذیب او د الله پاک د آیاتونو تکذیب او چې څنګه الله پاک هغه کافرانو هلاک کړو دا کافرانو هم هلاک فرعونانو عادیانو سمودیانو بے مالدار خلق د وجودن غټ غټ پهلوانان لیکن د الله عذاب په چراغ نجات ورنکو نو کله ابو حارثه بن علقمه د دې د مناظرین چې د پیغمبر خلاف مناظره کوي دي تم نجات د دنیا نشو یا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بدر د غزا نه واپس راغی نو دی يهوديانو ته دعوت ورکړه چې ګور ایمان وروړي بدر کې د کافرانو ته ډېر سنگینا شکست ملو شو ډېر کافران او یا کافران مردار شو سرداران او یا کافران سرداران په کې شول دوی ته دعوت ورکړه چې ایمان وروړي تاسو په دې کې پیدا دلته منافقانو ډرامې شروع تاسو مسلمانانو د داسې خلکو سره جنگ کړی دي چې هغوی د جنگ په چل نه پوهېدل او یو قریش د مکې کافرانو موږ له ډېر چیرونه راځي موږ سره تاسو جنگ نشئ کولی یهودیان وی موږ په جنگ کې تکړه یو موږ سره جنگ نشئ کولی او چې تاسو چا سره جنگ کړی دي د مکې مشرکان هغوی له چل نه ورته الله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بطور استشهاد خبرداری ورکړه چې دا کافران يهود نصارا دا به مغلوب کیږي او د دې ټکانه به جهنم تر دې نو چې موږ تکړه یو موږ ته شکست ني او د مکه مشرکان کمزوري وي نه چل نو ورته هغه ته شکست ملو نه او ما غشانو
بن نظیر قبیله د یهودیانو چې دوی موږ په جنګ کې ډېر تکړه یو د مدینې منورې نه اوشاړل شو. بنو قریظه د یهودیانو قبیله وه، د مسلمانانو په لاس باندې ټول مردار کړي شو. او بنو قینقاع قبیله دا هم د یهودیانو وه چې د مدینې منورې نه ټولو تښتېدل. د دوی خو دا خو ډېر ګران کار دی، موږ به نشو جنګ وکړو. الله پاک ټول مغلوبه کړل. او بیا د بدر واقعات مختصرا بطور استشهاد ذکر کړي چې د بدر د خلکو حالت ته وګورئ. په بدر کې د دوه قافلو په خپل منځ کې جنګ و، د دوه جماعتونو، یو جماعت د مسلمانانو د صحابه کرامو د نبی علیہ السلام او دیم جماعت د مکی د مشرکانو کافرانو سردارانو. یو جماعت مسلمانان 314 دي چې د دې سره د اسونه دي، شپږ وسره زری دي او اته وسره توري دي، نور چا سره لرګي دي، چا سره سری، چا توري مولي وسره نشته. او پیاده دي اکثر، او یا وسره خان او یا خان په اسونه شپږ زری اته توري او تعداد 313. او د دې په مقابل کې د مکه مشرکانو سره سو یو خو تعداد د هغوی زرو او دیم هغوی سره 200 خان او سل ورسر اسونو او ټول کافرانو سره اسلحې، یو طرف ته څومره طاقت د دنیا او بل طرف ته سم نشته. جنګ چې کله کېدو د رمضان مبارک میاشت وه، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت نه 18 میاشتې پس په دیم کال د هجرت په رمضان مبارک کې دا جهاد وشو. په دې مقابله او په دې غزا کې 14 صحابه کرام شهیدان شو، اته پکې مهاجرینو او اته شپږ پکې مهاجرینو او اته انصار صحابه کرام 14 شهیدان شو. او د کافرانو او یا مردار شول او یا ژوندي ګیر شول. سخترین جنگ د اسلام د ټول اولنې ته مسلمانان غریبانانو اسم نو د الله امداد، کافران مضبوط د دنیا ارزو لیکن ایمان ور سره نو، کافرانو شکست نو خوړو. د ابو جهل بنت سردار پکې مردار شو. او د دې چې کله جنگ شروع کېدو مسلمانانو کافرانو چې یو بل ولیدل، د مسلمانانو په خیال کې دا راغلل او په خپل سترګو باندې داسې ولیدل چې دا کافران زمونږ نه دوچن، لکه مثال من 314 شو نو دا چې 126 او کافرانو چې مسلمانان ولیدل نو کافرانو خیال کې دا راغلل په خپل سترګو ولیدل چې دا مسلمانان خو زمونږ نه دوچن دي، یعنې دوی 2000 دي. د الله د قدرت نه لږ مسلمانان ورته ډېر کار کړ او ډېر کافران مسلمانانو ته لږ کار کړ. کافران حضور الله پاک په تشبک 126 کار او مسلمانان 314 او کافران تخکاره شو چې دا 2000 دي. کافران باندې رڼا مسلمانان په دې جهاد کې عظیم فتح حاصل کړه او کافران په دې کې الله پاک ذلیل کړل. دې يهودو ته وایي چې ګورې تاسو دغه ورځ یاد ساتئ، ستاسو مغلوبیت هم څه لرې نه دي. نو الله جل شانه فرمایي ان الذين كفروا بشکا کسان چې کافران دي لن تغني عنهم اموالهم لری بنکی د دې کافرانو نه مالونه د دوی ولا اولادهم او اولاد د دوی من الله دا عذاب الله پاک نه شيئا شيء. کدا الله عذاب راځي کافر ته د مال او اولاد پیدا نور کې چې دی به خلاص کی. اولئک هم وقود النار او دا کافران چې دی دا خشاک د جهنم دي. کافران د دې مال د اولاد ټول د جهنم خشاک. کدا بیا آل فرعون حالت د دې مشرکا حالت د دې کافرانو په شان د فرعونانو د حالت والذین من قبلهم او دا کافرانو چوڑان دی داغینو چعادیانو سمودیانو کذبو بی آیاتنا دی کافرانو تکذیب کرو زمان دا آیاتنو فاخذهم اللہ بذنوبهم پس انور اللہ پاک دی پس سبب دا گناہنو تدوید اللہ پاک دی حلاک کر
والله شدید العقاب او اللہ پاک سخت ترین عذاب ورکون کی کل للذین کفروا تو ہے پیغمبر علیہ السلام کسادتی کافران دی یہودیان عیسیان تو آیا ستغلبون زرد تاسب مغلوب شئی وتحشرون الى جہنم او تاسبا جمکول شئی جہنم تا وبئس المہاد او دا دیر بدر ٹکانا دا قد کان لکم آیت فتاقی سردیس تاسد پاری و نخای و عبرت فی فیاتین التقطا پد بوڈل کی جدی کل ملاقات کو دا بدر پا مقام باندی دا مومنانو دا کافرانو بوڈلو مقابلی دا جہاد دا پارا فیاتن تقاتل فی سبیل اللہ یوڈلا دا مومنانو دا نبی علیہ السلام دا صحابہ کرامو چی دی جہاد کو دا اللہ پاک پلا رکی و اخرى کافرتم او بلڈلا چا کافرانو چا غید اللہ دشمنانو یرونو مثلیہم دیل دل مثلیہم دی مومنان دی کافرانو یرونو دی کافرانو لدلہم دی مومنانو لرا مثلیہم دخبل زان ندو جن مسلمانان دی کافرانو چی اولی دل ودا زمان ڈبل ودا دوزر اغیی لگو اللہ و تدیر کارک دا اللہ قدرت دا بولتلوگ نو او اسی خیال نو رأی العین پلیدل و دسترگو بقبل استرگو چیو کتر مسلمانان و تدیر کارک دا اللہ قدرت لگ دا تدیر کارکی او دیر دا تلق کارک مسلمانان و تدیر لق کارک او کافرانو تے لگ دیر کارک و کافران یر رہا واللہ یعید بنصری من یشا او اللہ پاک امداد کی مضبوط دوی پخبل امداد سر من یشا او چاہتا چا اللہ پاک قرآن ان فی ذالکا یقنا پدی غزا پدی جہاد کی لعبرتا خامقا عبرت تی لئولی الابصار دخا وندان دا قل پارا چاکی چا قلبی ناغا پدی پی چدری سودیان لس لگوی او زرگی خدری سودیان لس مضبوط شو او دا غزر کمزوری شو دا اللہ امداد دی ناغا پدی باندی پیگی چھ اصل کامیابی دا مسلمان دا ایمان او بدن کی دا دنیا اسباب اس قسم کامیابی نشتا دا مسلمان ایمان با دا مسلمان نظر با اللہ پر امداد او دا غی نزدی مظاہرت تاسکولی دلا چھ پدی افغانستان پر سمرا کافران راقل اللہ پاک کافران ہوال او غریبانان مسلمانان اللہ مالک دا اللہ امداد چھ دا اللہ امداد در سری طول دنیا تا تسنشی بھی او چھ دا اللہ امداد چا سرنی اگر طول دنیا یہ ملگرم شی اس پیدا چالا نشور کولی اللہ پاک دا منگو تاثرہ بل امداد واقع